د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په القادر ټرست کې د غبن او د درغلو په تور کې د نیولو وروسته په ټوله صوبه کې تشدد نه ډک احتجاجونه پیل شوي وو. د اطلاعاتو تر مخې په دغه احتجاجونو کې تر اوسه پورې 2 تنان مړه شوي او په درزونو جوړل شوي دي او د دې ترڅنګ ګڼ شمېر حکومتي او پوجي ودانو ته لوی زیان اړولی شوی دی. د تشدد نه ډکو احتجاجونو په مهال په کوټه او ملکن کې یو تن مړ شوی دی او د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو لخوا په خبريالانو او پولیس عسکرو تشدد خوم شوی دی چې په مجموعي توګه د کارکونانو خبريالانو په شمول ګڼ شمېر تنان جوړل شوی دی. پرون یعنی په 9 مای د چهارشنبه په شپه نا وخت پورې د خیوات تر ټولو غټو ښارونو کراچي، لاهور، کوټه او پیښور په شمول په ځلي کچه ودانو ته زیانونه رسول شوی دي. دا وخت موږ د 400 په موټروي انټرچینج ولاړ یو. دلته کې هم 13 ورځ تر ماسوتن پورې د پی ټی آی کارکونان په احتجاج او د پولیسو د وینا تر مخه دوی دغه د 400 انټرچینج او گاډو ته زیان رسولې دي. په دې کې دننه کمپیوټر نظام، ایسیګان، جنریټر، فرنیچر، گاډي، امبولانس او یو ټریلی ته اور اچول شوی وو. خو دغه سره په ټولنیزو رسنو خورو شو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د موټروي په انټرچینج چې کمی پیسې غستل کېږي نو هغه هم سوځول شوی دي او ورسره دلته چې د اور مړکولو کمی سلندر وي یا د بجلی پولونه او یا کوم ګریلونه لګیدلی وو هغه هم تختول شوی دي. دغه مظاهرو سره په ټول خیوات کې د اربون روپو زیان اړولې دي او دا هغه زیان د کم چې هم د دې خلکو په ټکسونو تمامېږي. د 400 د پولیسو سرچینو د وینا تر مخه دلته 2 د فساداتو مقدمې درج شوي دي. په دې کې د پی ټی آی ځلي مشران او کشران نومول شوي دي او د سرچینو تر مخه بیګا پولیسو چاپی وخلې دي او په دې کې تر اوسه پورې څلور تنان نیولې خوم دي. خو پولیس دغه مقدمې سیل کړې دي او لا چاته خاینه. په دې اړه چې کله تیر شپه ځای میډیا د پاکستان تحریک انصاف مشرانو سره خبرې وکړې نو هغوی ویل چې دا د کارکونانو جذبات وو نو ځکه دغه عمل شوی دی خو ذمہوار یې د پی ډی ایم حکومت بللی دی. د پی ټی آی د تشدد نه ډکو احتجاجونو له امله په ټول خیوات کې د موبایل انټرنیټي نظام هم تړل شوی دی او دغه سره په ټولنیز رسنۍ هم بندي کړی شوی دی. قانون پوهان وایي چې معلوماتو ته د رسایۍ په بندیز دغه عمل لا قانون دی. حکومت وایي چې دا د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره کړی دی خو د کمیونیکیشن کارپوهان وایي چې د سوشل میډیا بندیز سره به ډېرې خواګانې او جعلي خبرونه خپاره شي چې دا هم په بیړني حالاتو کې د زیان سبب جوړیږي. بل خوا تحریک انصاف د ټولې صوبې قیادت سره د خپلو کارکونانو ځانونه اسلام آباد ته رسولي دي او په لارو کې هم پولیس د دوی د نیولو هڅې کوي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، 400 د پاکستان.